بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 146 نمبر درس دی او توابع ختم شو. نن به انشاءالله موږ عوامل وایو. د عوامل دو قسمه دي، یو ته عوامل لفظي وي، یو ته عوامل معنوي وي. نو عوامل دا د عامل جمع ده. عامل معنی د عمل کولو والا. ٹھیک شو؟ یو عامل وي یو معمول وي. دلته ګورئ جی، یو عامل وي عامل او یو معمول وي معمول. نو دا عامل چې دی په دې معمول کې عمل کوي. لکه ګورئ جی، جاء زیدون. نو د زیدون له دا رفع چې دی که نه، دا د جاء ورکړی دی. نو دا جاء ته عامل وی او د زیدون ته معمول وی، ځکه چې دله ضمه ورکړې شوې ده، نو ده ته معمول وی. نو اوس ګورئ جی، د عامل جمع عوامل دی. د عامل جمع عوامل دی. ٹھیک شو؟ نو عوامل لفظي و معنوي. دا عوامل دو قسمه دي. یو ته عامل لفظي وای چې په لفظونو کې موجود وي، هغه ته عامل لفظي وای. اوس دا جاء په لفظونو کې موجود دی، نو دې ته عامل لفظي وای. او یو ته عامل معنوي وای. عامل معنوي هغه ته وای چې په لفظونو کې موجود نه وي خو عمل کوي. لکه ګورئ اوس دلته زیدون قائم. نو ګورئ د زیدون باندې ضمه ده، قائمون باندې ضمه ده. نو د زیدون له دا ضمه چا ورکړې ده؟ ٹھیک شوه؟ نو هغه دلته مخې ته نشته، نو هغه الابتدا دی. الابتدا. ٹھیک شوه؟ الابتدا چې دی د زیدون لم د زیدون نه د جملې ابتدا شوې ده، نو د ابتدا د زیدون لم ضمه ورکړې دی، د قائمون لم ضمه ورکړې ده. نو دلته کې دا عامل لفظي و دا دې ته عامل معنوي وي. یا ګورئ دغه شانتې نصره ینصرو. د ینصرو له دا ضمه دا دلته کې معنوي ده. دلته کې ځکه په ده باندې دلته عامل نشته او په د ینصرو فعل مضارع باندې ضمه ده. نو دلته کې ګورئ چې کله فعل مضارع د حروف ناصبه یا د حروف جازمه نه خالی وي که نه، نو بیا په ده باندې ضمه وي. ٹھیک شوه؟ نو دلته دې ته عامل معنوي وی. ٹھیک شو؟ عامل معنوي هغه ته وایي چې په لفظونو کې موجود نه وي، او عامل لفظي هغه ته وایي چې په لفظونو کې موجود وي. اوس دا جاء نه دی، جاء دا لفظونو کې موجود دی، د زیدون له رفع ورکړې ده. یا ګورئ علی الارض. دا علا چې دی علی الارض. نو وګورئ د علا د ارض له کسره ورکړې ده. د ارض کې عمل چا کړی دی؟ د علا حرف جر پکې کړی دی. ٹھیک شو؟ نو د علا دې ته عامل لفظي وی. او دا ارض چې دی ده ته معمول وی. ٹھیک شو؟ نو دقه ته وایي ګورئ جی، عوامل لفظي و معنوي. د عوامل اعرابو دو قسمونه دي. د عوامل اعرابو دو قسمونه دي. یو ته لفظي عامل وي، یو ته معنوي عامل وي. اوس د لفظي عامل تعریف ګورئ جی، ما دوه درې ځله په دې پوه یم که اوس بیا اورئ تعریف. لفظي عامل داسې عامل ته وایي، چې په ښکاره لفظونو کې موجود وي. ټیک شوه؟ لکه علی الارض کې دی علا، د علا عامل دی. د علا دا ارض مجرور کړی دی، ارض له کسره ورکړې ده. ټیک شوه؟ او په جاء زیدون کې د جاء د زیدون له ضمه ورکړې ده. ټیک شوه؟ د زیدون له دا ضمه ورکړې ده، دا زیدون باندې دا ضمه د دې جاء د وجې راغلې ده. نو ګورئ دا جاء عامل دی. دا ضمه چې دی ده ته اعراب وایي. ٹھیک شوه؟ او د دال ته دې ته محل اعراب وایي. د اعرابو محل اعراب. او دا زیدون پوره نه دی، دا پوره زیدون ده ته معمول وایي. معمول هم ورته وایي او معرب هم ورته وایي. ٹھیک شوه؟ نو دا جاء عامل دی
او دا زیدون معمول دی. په زیدون دا ضمه چې دا اعراب دی او دا د زیدون د آخري دال دې ته محل اعراب وای. ټیک شو جی. نو دا د دې ته عوامل دې ته لفظي عامل وای. لفظي عامل بیا د لفظي عامل درې قسمونه دي. د لفظي عامل څو قسمونه دي؟ درې قسمونه دي. دا تعریف یو ځل بیا زده کړئ. لفظي عامل داسې عامل ته وایي چې په ښکاره لفظونو کې موجود وي. لفظي عامل داسې عامل ته وایي چې په ښکاره لفظونو کې موجود وي، لکه علی الارض کې دا علا په ښکاره لفظونو کې موجود دی، لیکلی شوی دی. ټیک شو، موجود دی. نو د علی الارض کې د علا دا ارض مجرور کړی دی، کسره ورکړی، زیرې ورکړی. او په جاء زیدون کې د جاء د زیدون له ضمه ورکړی ده. د زیدون باندې دا ضمه چې ده دا د جاء عامل د وجې ده. نو دا جاء پکې عامل دی، عامل. ټیک شو. او دا زیدون پکې معمول دی، معمول. د زیدون دا دال باندې ضمه چې ده دا اعراب دی او دا دال محل اعراب دی. بیا د لفظي عامل درې قسمونه دي. حروف تی حروف چې دا عامل دي، عوامل دي، عوامل یعنی یو لفظ کې عمل کوي. اسما دي، اسما د دې اسما لس قسمونه دي. دې ته وایي اسماء شرطیه، بیا ورپسې اسماء صفت مشبه دی، ورپسې بیا اسم فاعل دی، اسم مفعول دی، ورپسې او داسې ورپسې چې مخکې ورپسې نور لس قسمونه دي د اسماو. او دغه شان افعال هم ډېر زیات دي، یعنی افعال متعدیه او افعال لازم افعال چې کوم دي، بیا افعال مقاربه دي. دا بلا شی دی. اسماء افعال هو د اسماو کې راځي. نو دا بلا قسمونه د اسمام دي. د حروف تقریبا اوه قسمونه دي. حروف جاره دي، حروف مشبه بالفعل دي، حروف ما ولا مشبه بلیس دي، دغه شانتې لا ينفي جنس ته بلا قسمونه دي. د حروف اوه قسمونه دي تقریبا. د اسماو لس قسمونه دي او د افعالو قسمونه دي. نو دا د لفظي عواملو درې قسمونه دي. ټیک شو. او یو معنوي دي. نو معنوي مطلب دا دی چې په لفظونو کې موجود نه وي خو اسم کې عمل کوي یا فعل کې عمل کوي، یعنی اسماء یا افعال وغیره کې عمل کوي. ټیک شو. نو د لفظي عواملو درې قسمونه دي، حروف، اسماء او افعال. نو ان شاء الله په حروفو به خپل باس کو مکمل، په اسماء به خپل کو، په افعال به خپل کو. نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.